السلام علیکم ملګرو. جنید خان یم د پاکستان عبدالغفور نن د پاکستان نوم دومره روښانه کو په دوبۍ کې په یو وړوکي غونتي حرکت باندې تاسو له سکرین باندې ښکاري چې د مین روډ نه د صرف د 2 بلاکونه راوچت ک او سټیډ لیکې په دې وجه باندې د دوبۍ چې کنفرنس ته هغه په خپل افیشل پیج باندې د تصویر ورکړی دی او ورسره دا هم لیکلی دي چې موږ به تاسو ډیر زر ملاويږو چې کله هم د سره د پرنس ملاوي شي. پرنس یو عام ډیلیوري بوای سره ملاویدل او پاکستانی سره دا زموږ د پر ډیره د فخر خبره ده او بیا کې د شي دلسه پرایز هم ورکړي. د فخر خبره مې ول ځکه وي چې د پاکستان نوم تاسو له پته په انټرنیشنل سطح باندې د شین پاسپورت چې کوم دی دا ډیر زیات بدنام شوی دی. دا چې در سادل ته د بهر ملکونو کې څوک ویني نو یې در نفرت کوي د لجوخت هم ناراضي وي دا پاکستانی دی. دا په سو وجه باندې ډیر داسې خلک تیر شوي دي په دې بهر ملکونو کې په انټرنیشنل سطح باندې چې په مختلف طریقو سره د پاکستان بدنامي کړې ده. نو داسې قسم حرکت چې بیا موږ پاکستانیان وینو په انټرنیشنل سطح باندې چې د پاکستان نوم په روښانه کیږي نو موږ ډیر زیات خوشحالي ګو. که تاسو سوچو کینو دا دومره غټه خبره نه ده چې د روډ نه د دنیا خلک راوچتای. ور دوبۍ کینګ چې بیا په خپل افیشل پیج باندې ورکی تاسو له پته چې دا پیج چې کوم به سمره کسانو فالو کړی وي صرف په دوبۍ کې نه په بهر ملکونو کې په سعودي عرب کې سمره هم خلک ای به فالو کړی وي داغه په پیج باندې د پاکستان یو ډیر پازیټیو ایمیج لاړو. نو دا زموږ د لپاره د فخر خبره ده. بیا د پښتنو د لپاره د پاکستانیانو د لپاره دلته څنګه چې تاسو لمووي د مخکې کارتونو په وجه باندې مخکې د غلط حرکتونو په وجه باندې زموږ د پاسپورت ډیر بدنام شوی دی. نو دا سه پازیټیو خلک کچره دوبۍ لراغه پاکستانیان دوبۍ لراغه ایجوکیټډ خلک راغه خه تربیت والا خلک راغه نو زموږ د پاسپورت چې کوم دی زموږ پاکستان چې کوم دی د یو ځل بیا عزت واخلي. دوبۍ کې کچره تاسو وګورئ نو پاکستانیانو داسې خاص ترقی نه د کړې د انډیا په نسبت باندې د بنگلاديش په نسبت باندې دي چې تاسو وګورئ نو بزنس چې زیات کم دي د بنگالیانو هم ډیر زیات بزنس دی په دوبۍ کې. د پاکستانیانو هم شته خو ډیر کم دي. د انډینو بزنس دلته ډیر زیات دی. نو کچره داسې پازیټیو خلک راغزه مقصد صرف د ویډیو دار ویډیو مخکې شیر کول زکه پکار دي چې د پاکستان یو ډیر ښه ایمیج دی. سره دا که تاسو وګورئ دا یو ډیر غریب الګ په ویزه کې طلبات ډیلیوري په موټر سایکل باندې د خلکو کورون له فروټ رسول یا فاست فود رسول یا بل قسم داسې اډر رسول. مطلب دا چې دا به ډېر غریبي کورنۍ نه تعلق ساتي. کې د شي تعلیم معلومي خو مالا پته نشته عبدالغفور کې د شي تعلیم هم کړی وي خو د بیروزګاری په وجه د طلبات ډیلیوري کار شروع کړی وي. خو دا دغه د لپاره او د پاکستان د لپاره ډېر د فخر خبره ده چې دوبۍ چې کنفرنس ته هغه د خواهش وکړي چې د سره زملاویدل غواړم. نو دا یو پازیټیو ایمیج دی د پاکستان یو پازیټیو ایمیج مخکې وړاندې کیږي په دې وجه چې هغه د سره ملو شي نیوز کې به هم راشي چې د دوبۍ پرنس یو پاکستانی طلبات ډیلیوري بوای سره ملو شو په سو وجه باندې ملو شو چې هغه داسې ښه حرکت کړو داسې ښه پازیټیویټي هغه پیش کړی و. نو دا په نیوز کې راشي په اخبارونو کې راشي مختلف سوشل میډیا سایټ باندې راشي. نو دا پاکستان د لپاره که تاسو وګورئ داسې ډیر زیات کیسز شوي دلته اوس دلته یو پاکستانی یو فلپایني قتل کړی و چې به سوټ کیس کې باندې کړی و د پول لاندې و. دا خو دلته خو ډیر دی چې کم سی ډي د کم پولیس ته خو ډیر زیات فاست دی هغه خو په سکندونو کې کس راوباسي. نو داسې ډیر قسم کیسز شوي دي چې کې د پاکستان نوم ډیر نیگیټیو وړاندې شوی دی. نو چې داسې قسم خبر راځي نو هغه نیگیټیویټي ورور خپل ختميږي او پازیټیو خلک پر راځي. نو چې څومره هم دوبۍ کې مسافر خلک دي څومره هم د پاکستانی مسافر دلته جون کوي نو له دې ویډیو کې دا ریکویسټ هم زکوم چې دې ځکه داسې غلط حرکت مکوئ چې ور سره زموږ د پاکستان نوم هم خراب شي. نو دا یو شړ غونتی ویډیو و پکې د عبدالغفور دا ویډیو تاسو سره ما شریک کا چې دومره په معمولی غونتی حرکت باندې دومره پازیټیو ایمیج زموږ د ملک پیش کیږي نو موږ له پکار دی چې ځان لک پروفیشنل کو. نو د ویډیو کتل ډیره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره د پاکستان د لپاره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.